السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام ملګری بخیر خیر سره الله پای تاسو په خپل ځوان کې ساتي. پرون منګه د قران مجید د ویلو فضیلتونه دا ذکر کړو. دا قران مجید نازله چې کوم کس ختم کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا امور پلار ته بدسي او تاج ور بسر کولېږي دا غیر انا بعد انور درنا سی وای واستو سخل له دا یک کس په باره کې چې اپ خپل باندې قران مجید ویلې یو په دې باندې عمل کړي چې د امور پلار دونی کرام دی اعزاز دی چې د ستاجونو ورته بسر کولېږي دا غیر انا بعد انور درنا دا چې لکه د انور زموږ څومره لري دی دا غیر انا موږ څومره لري دا شانت ولدي د امور پلار ته تاجون نه دا ورانه غانې کیږي دا قران مجید هر ارچ موږ وي باغې باندې لسلس نه کې ملوي او دا قران مجید باج سورته دي سيدي چې دا خاص فضیلتونه دي لکه سورۃ الفاتحه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې ته ویلي چې دا د سورۃ الشافیه هم مليږي او سورۃ الرقیه ورته هم مليږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې بکله هم بیمارو یا کله هم څوک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سره راځي مادم کا پیغمبر صلی الله علیه وسلم با په دې سورۃ الفاتحه باندې نه بدمو بل سورۃ الواقعه په وشتمه سپاره د سورۃ الرحمن نو رسو کوم سورۃ ده د ته په حدیث شریف کې سورۃ الغنا هم ویل کېږي روایت کې راځي چې حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د چکل بیمار او مرګ نه جوړو مطلب د څنګه دانه نو په دغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ راغی حضرت عثمان رضی الله عنه تاسو کو چې تاریخ څه چلنه نو اور چې رحمت زما د ګناهونو تکلیف ده حضرت عثمان خیال دا د دنیا په اعتبار سره تاسو کو او حضرت عبد الله بن مسعود نه داغي توجه ته د اخرت طرف ته اړوله نو دې ماده زما د ګناهونو تکلیف ده حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایل چې زتا د طبيب غم کومه د ډاکټر غم درا کومه ناغي ورته فرمایل حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې امر زنی طبيب خو به بیمار کړه مطلب یې انده چې الله پاک زه بیمار کړم زما بل طبيب ته ضرورت نشته بیا چې کله ته عثمان غن تلو نو دوی له دراهم او دینارونو پیسې مې سي ورکړي چې دا پیسې تواخله او تاسو په کار باندې راشي په بیماری کې نه زه د دنیا نه زما مرګ ته او ما مرګ ته نه نږدې دي او زما دې پیسو مې څه حاجت نشته حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایل چې لکه ته ملکی غوستا لورياني حضرت عبد الله بن مسعود زامن نو لورياني استاد امر نو وستا لوريانو مدا پیسې چې دا په کار راشي حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل چې ما د حضور صلی الله علیه وسلم اوریدل دي چې کوم کس هغه د هر شپه انما خام نمازنه بعد سورۃ الواقعه وي الله پاک به د زړه غني کی او د استزله نه کیږي او د حاجتونو به الله پاک پوره کوي ادمانه خدای پاک څخه لوګ نه راوړي ادمانه بچته الله پاک غریبی نه راوړي نو ما خپل لوريان ته د سورۃ الواقعه خدای دا لہذا داغي دی پیسو ته ضرورت نشته امدادي توانه او په بیت المال کې جنا دا اغي داخل کو نو دې دا معلومي چې سورۃ الواقعه دا د مالی حالت چې څومره مشکلات په انسان باندې نو هغه لپاره دا ضروری ده بل چې زموږ سره اکثر چې دې ګروپ څومره کسان دي نو اکثر نوجوانان دي نوجوانان د خپل باندې سبقونه وي او هغه لوشي نو په کور کې د هر څه لپاره پیسې ارستل او تګرانه هزار څه لپاره پیسې چې کور کې وینا کې خپل روړ ته خپل مورته خپل پلاټ ته وینا کوي نه راګرانه او په خپل باندې کار مارنه نو بکاردار چې د مالی مشکلاتو ختمول لپاره مونږ ټول جنده سورې واقعا وایو الله پاک بس ذریعہ مونږ جوړي او الله پاک مونږ ته نن دا برکت بل لکه زموږ سره زلزم کني نو زموږ سره بجیب کې اسم نه او الله پاک بیا هم زموږ به چا څه بدل نه کړي بعض قسم انساني کنه اثر ارڅ موجود هو د سترګي وږي یا قبل انسان سره څه شي جو د وسته په کړي نو دا چې کم کس سورې واقعا وایي الله پاک به تزلا غني کړي چې هیڅ شي ته ویل نه کړي اول خو به دې کوم حاجتونه راځي الله پاک به ټول پوره او که حاجت پوره نشو چا دا به زلهم نه کیږي زو مالداري بقاله موټون ملګری دا اهتمام کوي. السلام علیکم.